الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق چې دی واغشته گمراهي بالهدى په بدله د هدایت. فما ربحت پس هیڅ ګټه ونه کړه تجارتهم د دې تجارت وما كانوا مهتدين او نو دی هدایت یافته. مثلهم مثال د دې کمثل الذي پشان ده کسته استوقد چې بل یې کړو اور نارن اور فلما بس هر کله چې اضاءت روخانه کړو هغه اور ما حوله چار چا پیر ده ذهب الله نو بوتلو الله بنورهم ده هغې نور وترکهم او پرې ښودل دوی فی ظلمات په تورو تیارو کې لا یبصرون چې دوی څه نه ویني. دې نه مخکې ایتونو کې الله جل شانه د منافقینو د هغې احوال بیان کړو او د هغې ظاهري او باطني چې کوم استهزا وه او مسلمانانو سره چې هغې کومه دوجبتیا کوله او دورنګي کوله نو د هغې هغه احوال بیان شو، د هغې سرکشي بیان شوه. او اوس دې آیتونو کې الله جل شانه یو دوه مثالونه داسې بیانوي چې هغې کې د هغې دغه باطني چې کومه د هغې باطني بیماري وه هغه په مثالونو سره الله جل شانه بیانوي دلته. چونکې مثال سره سمجھ صحیح انسان ته راځي او مثال سره انسان چې کوم دی ډېر ښه پوهېږي. نو په دې وجه باندې الله جل شانه دلته کې ظاهري طور باندې داسې دوه مثالونه بیان کړل چې هغه زمونږ عام معاشره کې په هغې باندې مونږ خلک پوهېږي. نو په دې مثالونو سره د هغې هغه باطني بیماري الله جل شانه اوس بیانوي. نو فرمایي چې اولئکا دلته کې اوس ګوره اولئکا اشاره چې کوم دی اصل کې عربی کې راځي د بعید دپاره د لرې دپاره اشاره راځي اولئکا، حالانکې دلته کې د دې تذکره نږدې وشوه. دلته کې د اولئکا اسم اشاره بعید ولې ذکر کړی شوه؟ دې کې مفسرین حضراتو څلور نقطې لیکلي دي. یو خدا چې اولئکا راځي د بعید دپاره دلته د بعد معنوي مراد دی. بعد معنوي څه مطلب شو؟ چې یعنې دوی د ګمراهۍ کې دومره دننه تللي دي چې د دې هغه هدایت ډېر د دې نه لرې شوی دی. نو دا بعد معنوي دې ته ویل کېږي چې دوی د هدایت نه په د خپل استهزا په وجه باندې او د کفر په وجه باندې دوی د هدایت نه ډېر زیات لرې شوي دي. یو نقطه پکې دا شوه چې اشاره د بعید یې ذکر وړې ده. دویمه نقطه پکې دا ده چې اولئکا اسم اشاره بعید کله کله د تحقیر دپاره هم راځي چې د دې حقارت پکې بیان شي. دا دې چې کوم معامله کړې ده چې په ظاهر باندې ایمان قبول کړی دی ولیکن حقیقت کې په دې کې ایمان نشته، نو دا ډېر بد کار دی، ډېر خراب کار یې کړی دی. نو ځکه ورته اشاره بعید چې کوم دی ذکر کړه. درېیمه معنی د اولئکا چې کوم دی هغه اجر عظیم دپاره هم دا ذکر کېږي، یعنی د دې اجر عظیم یا چې کوم دی د جرم عظیم د دې دواړو دپاره اولئکا. ځکه مخکې څنګه ذالکه اسم اشاره چې کوم دی بعید ذکر شوی نو هلته د تعظیم مراد وه، د تعظیم دپاره اسم اشاره بعید ذکر شوی ده. دلته کې چې کوم دی اولئکا د اجر د دې د جرم عظیم دپاره ذکر شوی ده، یعنی دا دې چې کوم جرم وکړو نو دا ډېر لوی جرم دی، دا وړوکی جرم نه دی. او درېیم څلورمه معنی د اولئکا مفسرینو دا کړې ده چې د دې دا پوره تصویري صورت